بیا چې کله دا علما شهیدان شو 80,000 علما په دې طریقه باندې شهیدان شو 10,000 عوام دا شهیدان شو بیا علما فیصله وکړه چې یاره دا جنګ به شاته پاتې شي مسلمانان او طالبان او غالبان به ختم شي راځئ مدرسې به شروع کړو کلي کلي کې به چې کومې مدرسې روانې کړو فرمایي چې بیا د دارالنبوت بنیاد یې کېښود دا یو لویه مدرسه په هندوستان کې کوم یو عالم چې دا بنیاد کېښود مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله تعالی دا لوی بزرګ و شپې خوب ولیده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب کې راغی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کټ کې راښکلې په دې ځای باندې مدرسه جوړه کړي ساج دا عالم دغه ځای ته راغی هغه ځای باندې کټ کې ورونه موجودې وې هغه ځای باندې مدرسه جوړه کړه یو عالم و او یو شاګرد و هغه شاګرد چې و دغه نوم محمود الحسن او استاد نوم محمود و دا دوه عالمان وو هغه مدرسه الله کامیابه کړه د هغه نه شپږ علما فارغ شو په اوله پېره باندې شپږ علما د هغه نه فارغ شو یو عالم چې کوم و مولانا الیاس رحمه الله و بل عالم اشرف علي تانوي رحمه الله و بل عالم ظفر احمد عثماني رحمه الله و دارنګه د لوی علما بل انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی و لوی علما فارغ شو هغه علما څه کار شروع کړو هغه دا کار شروع کړ دا د اسلام په څلورو خبرو کې راغاندې یو ته وایي جهاد فی سبیل الله یو ته وایي تزکیه او تصوف یو ته وایي دعوت او تبلیغ یو ته وایي اسلامي سیاست او بل ته وایي درس او تدریس په دې خبرو کې اسلام راغاندې یو د بزرګانو طریقه د پیري مریدي هغه ته وایي داسې وکړه شو هغه تقریبا باندې خلک ته د بزرګانو وته دا طریقه د اسلام کې ثابته ده د قرآن ثابته ده صحابه کرامو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او دا غوونه بیعتونه په جهاد باندې کړي یو عالم دا طریقه شروع کړه بل عالم چې کوم دی نو په رسولت انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی چې وو د مدرسې ډېر یو ترویج ورکړ او ډېر ترقي ورکړ مدرسې کامیابې شولې او دا الیاس رحمه الله تعالی د خلقو د اصلاح لپاره راووت او د خلقو اصلاح یې کوله او مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله چې وو د درس او تدریس او پیري بزرګي شروع کړه ورونه هغه ټول په خپل اراده کې کامیاب شو او ظفر احمد عثماني رحمه الله دا هغه انسان و پاکستان کله آزادېده د پاکستان جنډه هغه جوړه کړې وه د دې په ازادۍ کې هغه مکمل کردار او د هغه مبارزه وه ورونو هغه علما راولګېدل او د الله په فضل باندې هر یو علاقې ته عالم ورکړه هر یو علاقې ته چې کوم قاریان ورسول هر یو علاقې ته مجاهدین ورسول هغه د اسلام په ټوله دنیا باندې خپور کړ ورونو د هغه یوې مدرسې نه نن په دنیا کې 2.5 لاکه مدرسې خورې شوې سبحان الله ټول وایي 2.5 لاکه مدرسې د هغه یوې مدرسې نه خورې شولې جهاد د هغې نه روان دی پیري بزرګي د هغې نه روانه ده دارنګې په صحیح طریقه باندې اسلامي حکومت لپاره کوشش او سیاست کوو د هغې نه روان دي دا یو لوی منصوبه ده یو لوی چې کوم پروګرام دی چې هغه هغې ته ترقي ورکړې ده ورونو قاضي بابا چې کوم یو شاګرد وکړه کوټکي کې هغه شاګرد یې وینو ما قاضي بابا په خپله باندې وینو تارانو قاضي بابا رحمه الله الله دې وبخښي او الله دې وشالي کړي هغه وویل چې ما سبق په دارالدیوبند کې ویلی و د هندوستان کې په هغه وخت کې بله مدرسه نه وه په هندوستان کې بله مدرسه نه وه ما سبق په دارالدیوبند کې ویلی و په کوم ځای کې دیوبندي بچی موجود دي هغه ځای کې به دین وي په هغه ځای کې به اختلاف نه وي په هغه ځای کې به جګړې نه وي په هغه ځای کې به اتفاقي نه وي په هغه ځای کې به امن او خوشحالي وي انشاءالله تعالی ورونو په علماو سره تعلق ساتئ په علماو خبرو ته غوږ دی او دا وخت چې کوم د روبار په تاسو باندې نه راځي دا تاسو مو شکر ادا کړئ په غوړو په علاقه کې تاسو الله علماء درکړي دي تاسو الله پاک خاریان صاحبان درکړي دي قاضي بابا رحمه الله چې په علاقه کې جمعې مونږ شروع کاوه چا ټول موضوع ونه شروع کړ باندې علاقه د مونږ کې فرض نه دی او په شروع کې خلک پیدا نشي کولای خلک په یو خبرو باندې یو خدای ته شروع کاوه وجه دا و چې هغه پته وایي دا خلک د علماء قدر ولې نشي کولای او یا به څنګه جماعتونه نشي آبادولای ورونو مونږ مثلا رحم کړی دی علماء ډېر شوي دي خلک هم ډېر شوي دي مونږ دا پکار دي د الله جل شانه کورونو سره جماعتونو سره محبت ساتو د علماو سره محبت ساتو هرې خبرې ته غوږ نه کړو او په هره خبره پسې نه ځو موږ چې په یو مجلس کې کېنو موږ چې کوم دی نو اکثر په یو پسې مران نه کوو د سیاسي محصول کې حال داسې حد ته تللی دی چې خلک د عقل د خلکو نه خلا شوی دی دې فیسبوک او دې موبایل او دې نیټ او ځوانانو ذهنونه داسې حد ته رسول دي چې صحیح او غلط عمل نه ښکارېږي یو سړي تبره د تبې واره اروا په خلک کې نه تر خفې لګي او په هغه چې کوم دی نو سار په خلک کې نه تر خفې لګي هغه ته پته نه لګي داسې موږ بیماران یو د ګناه په وجه باندې د ګناه په وجه موږ بیماران یو نو صحیح او غلط موږ نه شو ویلی ورونو دا خبره یاد ساتئ کامیاب مسلمان هغه دی چې خپل عیب ته وګوري خپل عیب ته څه وګوري نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کامیاب مسلمان هغه دی چې خپل عیب ته وګوري ستاسو به الله په قیامت کې دا ټول څه کوي چې هر چا صفت وکړو چا غیبت وکړو خپل عمل اوس باندې کم اساس کوي خپل عمل دې سم کا
جماعت طرف ته راشه دین طرف ته راشه خپل عمل سم کړه الله تعالی رحم وکړي او ورونو دا جوانانو دا خبره کوم او جوانانو خپل زندگی مه خراب کړئ تاسو الله مقدر کړی دا روژې مبارکه میاشت شروع ده د دې قرآن مجیدونه ختم کړئ لډوان رټې مه ورکوئ تعشون رټې مه ورکوئ خپله ځواني مه خرابوئ د دې ځوانۍ به د قیامت کې الله پاک تپوس کوي یو حدیث بیانو بیا خبره بس کوم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس د قیامت ورځ باندې به د قیامت میدان د انسان د خپې نیولي تر څو پورې چې پنځو خبرو جواب یې نه ورکړی د خپې د قیامت دا میدان نه پرېږدي عن عمره فيما أفناه انسان عمر په څه کې تېر کړی دی عمر په څه کې تېر کړی دی شپېته اویا کاله زندګي په څه کې تېر کړې ده وعن شبابه فيما أبلاه ځواني په څه کې سره کړې ده دا په قیامت کې کېږي ځواني په څه کې خراب کړې ده تا الله ځواني درکړې و جهاد فی سبیل الله دا کولی شو تا چې کمزور په ښه طریقه لمونځ کولی شو خوراک دې په ښه طریقه زده کولی شو یو ورور مسلمان خدمت دې کولی شو د مور او پلار خدمت دې کولی شو تا دا ځواني په څه کې سره کړې ده وعن ماله من أين اكتسب مال لكم زي لغتليو وفيما أنفق مال لكم زي لغتليو وماذا عمل بما علم وفقر علم سوما عمل کلیو دا اوس په قیامت کې کېږي خپل ځواني ورونه مه خرابوئ خپل ځواني په دین کې ولګوئ ترجمې زده کړئ علم زده کړئ په قرآن چې کله کم از کم دا دېرشمه سپاره خو زده کړئ چې خپل لمونځ ځان نه کوئ تبارک الذي ولي یاسین کوشش زده کولی دا کم از کم زده کړئ سبا به دا مساخیل سورت یاسین ورته ویلی شي د مور نه به مساخیل سورت یاسین ورته ویلی شي د ترونه به مساخیل سورت یاسین ورته کم از کم ویلی شي دا خو زده کړئ دا خو دې نه دوه ټیم نه لګېږي ورونو مونږ دا پکار دي څنګه دا خبر په خطر کې باندې وشو تر اخره پورې دا څنګه ماتونه موږ تعلق ساتو دا څنګه علماء سره تعلق ساتو دا رنګ دا دا کور سره تعلق ساتو حضور چې کوم صحیح علماء او کوڅو په تاسو کو څنګه په کار ده چې دا څنګه په کار ده معذور میز دا کو دا مو کې بیا په لاس باندې راځي دا ځواني مخکې ته لاړ شي ته غټ شي ته به مزدورۍ ته ځې ته به مسافرۍ ته ځې تا ته ټیم نه مېلاوېږي نن تا ته مقرره د دې موقع نه فایده واخله ځان کامیاب کړه او خپل آخرت هم کامیاب کړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین